القبور یا زائرات القبور هغه زنانو باندې لعنت شوی دی چې هغوی د قبرونو زیارتونو لځي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي کور ته راغی او داغه په دروازه کې ولاړو. فاطمه رضی الله تعالی عنها کور کې نه. کله چې فاطمه رضی الله عنها راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو اين ذهبتي ای لوري چرته تلې؟ فاطمیه به ورته وي چې بابا جان په دې محله کې یو غم شو، یو فوتګي شو، الته کې تعزیت د تلیو ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قبر ته خو نه وي تللی که نه؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها وی د الله رسوله قبر ته به څنګه تلم؟ ما خو ستاسو اورېدلي دي چې الله په هغه زنانو لعنت لګلی دی چې څوک قبرونو او زیارتونو لځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ښه تا زمانه دا اورېدلي دي، اوس یو بله واوره. وی تا زمانه دا اورېدلي دي چې کوم زنانه د قبرونو زیارتونو لځي په دوی باندې د الله لعنت دی. خو نن زمانه دا واوره چې کوم زنانه قبرستان ته لاړه شي نو په دې باندې د جنت سره بین حرام دی، د جنت هوا پې حرامه ده. لہذا په دې کې چې کوم دی مختلف اقوال دي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا تزور القبور فانها تذكر الموت وتزهد الدنيا. اے خلکو قبرونو ته قبرستان لځئ، قبرونو لځئ، ځکه قبرونو ته تلل دا سړی له مرګ را یادوي او دنیا نه سړی دا محبت کمی او ختمی. نو اوس یو درې خبرې زه کومه محترم مسلمانانو واورئ. اول دا چې قبرستان ته د زنانو تلل جایز دي که ناجایز دي. دویمه خبره دا ځان سره یاد ساتئ چې قبرستان ته د تللو آداب څه دي، طریقه کار څه دی، شریعت څه طریقه کار ښوولی دی. او دریمه خبره د ځان سره یاد ساتئ چې بعضې مروجه اقوال دي، خبرې دي خلکو کوي که نه. ګوره دوه قسمه دین دی، یو د ماویلی تاویلی دین دی، یو قال الله قال الرسول دین دی. الله او رسول چې کوم دین ویلی دی یو هغه دین دی. یو ما ویلی دی، تا ویلی دی، او بل ویلی دی، او بل ویلی دی، او وی لګیا دی، لیکلی دی او لیکي، یو دا دین دی. نو معتبر دین هغه دی چې کوم الله ویلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ښوولې ده، دا صحیح دین دی. او نور چې کوم دی بدعات رسومات دي، بدعات او رسومات دي. نو اولنۍ خبره خدا ځان سره یاد ساتئ چې قبرستان ته تلل د زنانو دپاره څنګه دي. نو علامه ابن تیمیه رحمه الله او نور بشمیره علما داسې دي چې هغوی دې ته مطلق حرام ویلي دي، پوه شوئ. او بعضې علماو ورته جایز ویلي دي زنانو دپاره، خو څه شرطونه یې ذکر کړي دي چې دا زنانه به پرده کې به دننه ځي او هلته به چغې سوري نه وایي، جاړي به نه، او هلته به نور بدعات نه کوي وغیره وغیره. خو په دې زمانه کې چې کوم مروجه طریقه ده چې زنانه په ګاډو کې ګاډي ډکې شي او ګاډي ځي، نو دا مطلق حرام دی. مطلق څه دي؟ حرام دی. او بل حدیث خو تاسو واورېدو هم چې لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله دې لعنت وکړي په هغه زنانو باندې چې کوم قبرونو لځي، مزاراتو لځي، پوه شوئ. نو غوره خبره دا ده چې زنانه دې څه کوي؟ قبرستان له دې نه ځي، دعا دې غواړي، دعا کور کې دعا کوي که نه، کور کې دې ورله دعا وغواړي. بله خبره چې قبرستان کې لاس اوچتول او دعا غوښتل څنګه دي. یو حدیث کې خدا من راغلی دی چې په قبرستان کې به لاس نه اوچتوئ. او بل حدیث کې دا راغلی دی چې کوم ځای کې د شرک خطره وي او خلک د قبرونو معتقدین وي، صحیح
قبرونو والاو باندې یقین ساتي لکه په دې زمانه کې چې کوم سیستم شروع دی نو هغه ځای کې لاس اوچتول نه دي پکار هغه ځای کې لاس اوچتول بالکل نه دي پکار چې خلکو ته دا محسوس نشي چې آیا دا سړی راغلی دی قبر والا نه څه غواړي ها بالفرض و تقدیر که یو ځای کې دا ماحول نه هلته کې ته لاس اوچتولی شي دعا غوښتلی شي خیر دی خو دعا به د مرده دپاره غواړي دغه رنګې اکثر کسان د جنازې نه وروستو اعلان کوي مړی دفن شي د هغې نه وروستو بیا اعلان کوي چې هلکه خدای مو بخه یو پیره قل هو دوه پیره درې پیره قل هو یو پیره الحمد ووایي یو پیره سورة الفاتحه او درې پیره سورة الاخلاص ووایي نو لحاظه دا د دې هیڅ قسمه ثبوت په دین اسلام کې نشته دی هغه بله خبر دی چې سړی کوي هغه یو ته چاوي په ډیران مونځ نه کېږي هغوی ما چې کو کېده نو د دې دین کې څه وجود نشته دی ثبوت نشته دی یو پیر الحمد و درې پیر هی قل هو ته ووایه ها چې کوم مسنون دعا راغلی ده په حدیثو کې السلام علیکم یا اهل القبور او بل حدیث کې راغلی دي السلام علیکم یا اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه دا دعا راغلی ده پوه شوې نور داسې الفاظ نه دي راغلي او بل قرآني په قبرستان کې دننه قرآن کریم لوستل قرآن ځان سره وړل دا بدعت دي دا په اسلام کې نشته دی او نو څوک د دې ثبوت پیش کولی شي قبرستان ته قرآن مجید وړل دا نشته دی کور کې وایه کنه د خدای بنده ستا مړی شوی دی نږدې مړی دی راپاسه شپې کنه یاره ستا مینه محبت به زه ستا د زړه هغه خوږېده به زه ووینم چې ته به مړی پسې څونه خفه یې دا سړی ستا ته څونه قریب و پاسه شپې وجاړه الله ته کنه الله ته وجاړه په چغو چغو وجاړه قرآن کولاو که تلاوت وکړه تهجد وکړه نفل وکړه الله دربار کې لاسونه اوچت کړه و اله العالمین دا سړی زما ډېر محبوب دا زما ډېر خوښو الله ته یې وبخې ګناهونه معاف کړي الله قبر عذاب ورباندې آسان کړي الله قبر سوال جواب آسان کړي الله قبر په سوال جواب کې پاس کړي دا ټول فضولیات دي دریم نمبر خبره چې مزاراتو ته تلل دا انتهایی لویه ګناه ده یو خو ګوره دا کومه مسله چې ما وکړه دا د خپل محرم میت او قبر په باره کې و پردی قبرون ته تل دا کوم ځای کې راغلی دي بابا قبر ته لاړه شه او فلانکي ځای ته لاړه شه او بعضې ملګري دا خبره کوي چې قبرستان ته لاړ شي نو اخپو سیټ ته به نه ودرېږي سر طرف ته به هم نه ودرېږي د زمونږ د خلکو هم څه او منټلی کنفیوز غوندې کې د عوام غریبانان نه دي دا هم لیونې کړي دي د مولیانو څوک یې په یو هغه بجلیګر موري صاحب رحمه الله مانه ده خبره ده چې دا غونډوس کې دي څوک په یو طرف ولي او څوک په بل طرف ولي بس د غریبانان کنفیوز شوي دي اټاله شوي دي او د ټولو نه غټه غلطي زمونږ د دې معاشره کې دننه زمونږ د امیان ورونه هم دي ځکه زمونږ امیان ورونه دین هغې ته وایي چې کوم د ملا د خولې نه وځي اصل کې دین هغه دی چې کوم قرآن وی او کوم حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي موږ ته خپل مسلک نه دی معلوم مذهب نه دی معلوم کنه چې موږ به مسله د کم ځای نه راوباسو کومه مسله معتبره ده کوم مسله معتبره کوم مسله رواجي ده او کوم بدعي دې ته خو زموږ د عوام ورونو خیال نشته دی کنه موږ ځان نه انګاره کړ زموږ غټه بانه ده چې موږ امیان موږ نه پوهېږو دا خبره غلطه ده نو لهذا قبرستان ته تلل نو سر ته ودرېدل نو اکثر د دونه ناپوه خلک دی کنه وای سر ته مو ودرېږي مړی بیا بره ګوري سړی عورت ښکاري نو تاسو ووایه نو ګورئ کنه علامه ابن سیوطي رحمه الله هغه لیکلي دي او تفسیر ابن جریر هم لیکلي دي او تفسیر ابن کثیر هم لیکلي دي هغه وایي
او امام بغوی رحمه الله تفسیر معالم التنزیل کې لیکلي دي پارا نمبر 20 صفحه نمبر 35 کې هغه ابن کثیر صفحه جلد نمبر 9 صفحه نمبر 615 کې هغه وی لا تتحركوا ولا تسمعوا ولا تبصروا و مړ نه ګوري نه اوري او نه کتلی شي او نه پوهیږي او علامه علوسی رحمه الله تفسیر روح المانی جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 7 کی هغه لیکلي دي المیت ليس من شانه السماع ولا يتحقق من الا معجزه كسماع اهل القلوب وغيرها. او بل تفسیر ابن جریر لیکلي دي هغه وی الموت الذين لا يسمعون الصوت ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا. هغه لیکي تفسیر ابن جریر جلد نمبر 7 صفحه نمبر 110 کې هغه لیکلي هغه وی مړی چې کوم دی لا يسمعون صوتا هغوی نه اوازونه اوري ولا يعقلون دعاء او نه د چا په خبرو پوهیږي اوازونو باندې پوهیږي ولا يفقهون قولا او نه د چا په وینا د چا په خبرو باندې پوهیږي چې مړی نه پوهیږي نو لہذا هغه ته څنګه ویني چې دا سړی څنګه ولاړ عجیب خلق دی. او امام حاجی امداد الله مهاجری مکی رحمه الله شمائل امدادیه په صفحه نمبر 72 کې هغه لیکلي دي هغه وی دا او حمید الدین ناګوري رحمه الله کتاب التوشیح کې هغه لیکلي دي. او دغه رنګي قاسم نانوتوی رحمه الله چې د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او لوی بانی تیر شوی کشف المغالطات ابي حیات چې ورته وي په صفحه نمبر 29 ده. او جمال قاسمی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت مولانا انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلي چې مړی نه پوهیږي سړیا هغه ته څه پته ده دا څوک راغی دا یې چلو شو دا څوک دی څنګه ولاړ دی اخبو ته مو ودرېږه سر ته مو ودرېږه نو دا ډېر غلطه عقیده ده. لہذا هر ځای کې چې ودرېږي خو په مسنون دعا به وي سب مسنون دعاګانې به وي چې کوم ده السلام علیکم یا اهل الديار یا اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. اوس بعضی کسان به وایي چې یاره چې نه پوهېږي نو سلام ولې کوو سلام خلک هغه چاله کوي چې اوري که نه جواب یې راکوي. نو اصل کې زما وروڼو د سلام معنی دا نه ده چې یو سړی دی اصل کې د سلام معنی دا ده السلام علیکم معنی سره الله دې تا څه کړي د عذاب نه محفوظ کړي او سالم کړي. دا دعا ده د خدای بندګانو دا دعا ده څه دعا ده او سلام معنی ډسکشن نه دی خبرې نه دي چې یو بل سره خبرې لازم کوي اصل کې د سلام معنی سره دعا ده. نو لہذا د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. او زنانو ته زما دا درخواست دی چې خدای او رسول خاطر وکړي او د یو قبرستان پاتې دی د دې نه قلار شي د دې نه څه شي قلار شي. او نور خو حالات تاسو مسلمانانو ته پته ده چې مزاراتو ته لاړ شي حیران بشي باباګانو قبرونو ته لاړ شي حیران بشي حق حیران بشي چې خدای دا جلسه ده دلته اجلاس دی کانفرنس دی که دلته سم که چلته چرته راشن تقسیمیږي سم مسله ده نو حق حیران بشي. نو ګورئ دا خبره یاد ساتئ زموږ دپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ډیر معتبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله زائرات القبور الله تعالی په هغه زنانو لعنت کړی دی چې کوم د قبرونو زیارتونو لذي نو بعض علماء